ملګرو دغه سیټ ته وړه مختصر او عجیبه ویډیو د دغه وګورئ انشاءالله بیا د دې نه پس یو څو خبرې کوو. اللي جاي يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا نار الله اكبر ما شاء الله ان شاء الله طفت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اکبر ماشاء الله سبحان الله. ملګرو دغه ویډیو تاسو وکتله چې تیز اور لګېدلی دی، نه فایر بریګیډ شته نه داسې بل څه آلات موجود دي او تیز اور دی. یو څو د تکبیر نعرې ولګېدې او ټول اور چې دی دا بند شو. جی ها بالکل همدغسې ده، صرف د تکبیر په نعرو باندې دغه تیز اور بند شو او ختم شو، مړ شو. دا څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تیز اور ولګېږي، اور کلم چې ولګېږي نو تاسو د تکبیر نعرې ولګوئ، تاسو تکبیرات ووایئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر. په دې سره به الله رب العزت دغه اور دا ختم کي، مړ به کي. نو مسلمانانو ورونو په دې کې مونږ او تاسو لپاره یو غټ میسج، یو غټه خوشخبري هغه دا ده چې کلم چرته اور ولګي، الله دې د چا په کور کې، د چا په دکان کې، د چا په مارکیټ کې هیڅ کله اور نه لګي. مسلمان دې الله رب العزت دغسې نقصاناتو نه او عذابونو نه دې الله محفوظ وساتي. خو که بیا هم چرته مور ولګېدو او تیز اور ولګېدو نو د فایر بریګیډ راتلو نه مخکې تاسو څه وکئ، د تکبیر نعرې ولګوئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر. انشاءالله په دې سره به الله رب العزت دغه اور چې کم دی دا ختم کي، کمزوری به یې کي، مړ به یې کي انشاءالله. نو دا یو خاص د خوشخبرۍ او د خوشحالۍ یو میسج و چې ما دا تاسو سره شریک کم او تاسو څه پته ولګېږي. ځکه نن سبا تاسو ګورئ دا ګیس او دغه څیزونه ډېر عام شو، اکثر مارکیټونو کې او کارخانو کې پلازو کې اور ولګي او ډېر د کروڑونو روپو نقصان وشي، په کورونو کې ولګي جاني مالی نقصان وشي. نو چې کله چرته اور ولګېدو یا دغسې څه حادثه مخې ته راغله نو تاسو د ټول نه مخکې به څه کوئ، خپل رب به یادوئ او د تکبیر نعرې به لګوئ. انشاءالله الله رب العزت په دغه راغلی عذاب او دا اور په دغه تکبیر نعرو سره ختموي انشاءالله. امید ده انشاءالله چې په دې ویډیو باندې به تاسو عمل هم کوئ او د نورو مسلمانانو سره به هم ضرور شریک کوئ. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي او دا د مسلمان دپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی، مسلمان دپاره ډېر د فخر مقام دی چې الحمدلله زمونږ رب هغه رب دی چې د هغه په نوم باندې الله رب العزت دغه خپل راغلي عذابونه چې د الله واپس کوي او د الله رب العزت په نوم کې ډېر غټ برکت دی، ډېر عظمت دی د الله رب العزت نوم ته. نو الله دې وکړي چې مونږ سره د دغې څیزونو قدر پیدا شي او الله رب العزت دې زمونږ ایمان په دغې باندې مضبوط کړي او الله رب العزت دې مونږ په حقیقي معنو کې مسلمانان جوړ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دغه میسج او پیغام د نورو مسلمانانو سره ضرور شریک کړئ. وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني